रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद फरमाई, और टोल उम्मत का खिताब कई। फरमाई कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरजत लिन्नास, तासु बेहतरीन उम्मत ये कि तासु पैदाशी दे पा रहे कि तासुकार बसई तामुरून बिलमारूफ व तनहौन अनिल मुनकर, अमर बकवई खल्क तपनीकाय बांधे और मन कवई ब खलक द बदो कारून। द टोल उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशा और कार चले अग बदाई। द दुनिया द रोजगार ना सेवा चिजानता रिश्त हलाल पे होगा कि दागे न सेवा बे नोर कार नहीं, लोई कार बे दाई तामुरून बिलमारूफ व तनहौन अनिल मुनकर। अजीजान व्यापदी के बाद ढेर मुश्किलात राजी, रंग रंग तकलीफात व पके राजी। ज़कच दाखुदिया उलक सलीरी जरा पैगंबरान मिशन देकर आदम अलैहिस्सलाम नवाला तर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे हर यो पैगंबर का दावत दीन के सुम्र मुश्किलात सामने से हो उस तब से चल के तब अदा के दावत वर की चाहता और अगर तकंजुल होगी मुतलब आगा कंजनों को बदल के और का दुआ के दावत वर की चाहता और अगर बांधी गुजार की मुतलब आगा गुजार को बदल के वरता दुआ के। सा मिशन बदाई ज़कच पैगंबरी मिशन दगाऊ और रोजी बेकंजुले और बदल के बेकोले दुआ। उस्ता से हुआ है तो ईमान जमीन बदसी मन बदसू को ये सरे कंजली की और दागे पे बदल के मुंह वर का दुआ हो। मुझे तो कंजली बदल की जो दुआ हो न करा ये जाते उम्मती मुहम्मदी के नहीं ऐसे और कदी गिरगरा गर्दा पहलमरा माता स्टार्च करो तबलीगी मिशन बांधे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तक ले ताइफ खल को
ماشومانو ته ویلې چې ولې پکانو دا لیوانې دي ای چې پکانو وشته دا پنه مبارکه دړینو ډکه شو جبرائیل راغی چې دا طائف په بل وړم نو دلا سوچت کو یا الله اهل طائف په ما د کانو بارانو کو خدای دې بدل کې ته د رحمت بارانو کا اسه تاسو ټول بزرگان ناش کې د خپل غریوان کې وګوره او زین ګوره موږ به وسو مجدس موږ شریکین نه نو در رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنډې لاندې په قیامت کې دوه درې دو تمام کوا دا موږ مليان چې په ایمان درته هم چې تاسو دوکا کې ساتو دوکا کې ساتو موږ یو چې کده ته پورو پانه دي پخړې یو جماعت ته وروړي جنت کا وخه وروړه جنت الفردوس خیال دراوه کا اختر کې سر سایره واچولا جنت فردوس جنت فردوس ته وګوره دغه خر مخ ته وګوره جنت الفردوس د تور شکلونه جوړول غواړي وجاهت جوړول غواړي ایمان جوړول غواړي یو سړي په سکو والے او تک په ګولۍ نشته شي دومره وخت ني او تاغه د سوق په بدل کې ورته دعا وکړي ایمان دې ته موږ ایمان نه کوو لکه زمون دا ایمان د سلیکشن را روان دی صاحب هر یو وایي چې زهل هیما زما د چاټل شو لیډر خوږي زما نو مليان به پکې ودرېږي چې ورنو په دې ملک به اسلام زرا ولم اسلام راوستو ته ګورو مونږ ته ګورو زمون د لاسه خو د اسلام بیړه تباہ شو من خو اسلام خدا قرآن دی اسلام خدا حدیث دی اسلام خدا غدین دی دا قرآن او دا غدین نن من د نااهل په سریخه وکنه دا قرآن من را دیری ته یوشو او د دبلبی زوی په کټ کې پروت یو موږ ورته لاندې قرآن ګرځو د فرض او واجب او سنت او مستحب او منظورات بلکې جميع حقوق جبار تعالی چې لازم شوی په ذمہ د حاضر متوفا باندې د حين تر بلوغ او د وخت تر مرګ پورې خایي نشانه د مسلمان سره چې اکثر به ادا کړي او بعضی به ورځي فوت شي ته په ایمان وایي چې دا سره زما په مخ کې ورته وي شي او ما سره په جماعت کې لیدلې او زه دا کټ سره ناستم او زه هم چې اکثر به ادا کړي او بعضی به ورځي فوت شي نو زه لعنتی نه کنه چې کوم مړه په کټ کې تاسو دا کلو خلک ټول واوري چې دا په کټ کې پروت ته د خانه خراب بچي په ټول ژوندۍ کې خدای ته سجده نه لګاګولې او دا هغه کلی امام او چې دا متوفا چې ده اکثر احکام به ادا کوي او بعضی به ورځي فوت شي نو دا دروغ وي کنه دا دروغ څه لپاره وي چې قرآن لاندې د پیسو غوټه پرته وي نو دا خدای به د دې مړي نمخ کې ما نشي کنه بنيسي چې زه دروغ وایم نو زما ځانه دروغ نه وایي دا وایا
چې یا الله ټول لره تا نه باغی تیر کړي ستا په در کې د هیڅ کمی نشته خدای معافي ورته دا څه وایي کور به وران شو نن منګه سحال بیا په دې ملک کې جوړ په دې ملک کې د اسلام ټیکداران ګرځي لګیا دي صاحبہ ګډ جوړونه کوي مال بدوم رسیټ راکې او مال بدوم راکې او مال بدوم راکې او دا د شاخه تاخه زامن بګورې بیا په دې سرکونو دي خلکو لګړي دا څه خلق دی دا څه وطن خدای چې سکل دي سره نن سره چې سکی دي پرون په دې کوڅو کې سړی ګرځېدو په کورونو باندې د ټیکس فارمونه ورسره وو په یو کور باندې اتا ته زرا شپږ زره روپۍ ټیکس نو حکمران طبقه الله ستاسو ورمیګونه مات کا ورمیګ مات شه دین امام پر سړی وګرځولو چې په دې مالک کم کور چتا وګش پنی تیر کړی بچو چرته نهر نه دا سروي په ملک کې ونشو کپه یو مالک کې یو کور وګش په تیر کړه الله به په دا ټول مالک جهنم ته لیږي ټول مالک به په جهنم ته لیږي ما هتاس ته بوله کول ویلي چې ورته په منځونو نکېږي دا ټیټ پاس ورزش خور سره کوي نو څه شو ده لاندې څنګه دې پاک شي او مخلاص دې موږ پاک شي ټیټ پاس شو ورزش ته موشي زموږ څه شي ده او دوبره دلیته هغه راشي په جماعت کې ویلي او مخلاص پکې ویو ټیټ پاس شو ورزش موږ دې ته وایي چې کوم ټکی قران ویلای دی په دې د موږ ډېر خفقېږي معنا چې زموږ د دوبرې نوم ولې علي ته دوبرې نوم نه په دغه ځای کې دغه کې کنه کې موږ دې ته وایي نو ټول موضوع نشته نو دروغ وایي ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر کایمان درکې چې کوم ملام خوخی ما له راولې چې ما سره خبرې وکړي کله دروغ وایي ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر منسله دا سړی د ګناهونو نه بچ کی پاکی کی منظم کو پردے مالم خرو پردے حقم خرو دروغم وائی پردی قرون برانو دا زمین نیز دے لباس کی حرام اغسطے دے دا نیز دے دا کور نظام دے ټول مردار دے دا نیز دے یا دا روزہ دا کلیر کٹ دا خدای حکم دے ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر من داری گناہ نہ سڑے بچ کی تو خپه نشي منځنم کوي او ګیرم کولای دې مسله پوهیږم په دا ګیره کپړې دین دا ګیره خړېلی او چې زمون باندې ګیره پرې نه دی خدای ته وګوره
قسم ګیره پرېدې ټیک ده کړه زمونږ دې پرېدې کنه نه دینه د سپیلا قائم شي چې خزه ځان طرف ډګ ډګي ګرځي ګیره والا دا څنګه ګیره کله کو شیشه کې دا څه وکړه او وی چې په زه خو ډېر خسته شوم په ټکی کافر شو زکه چې ګیره کول حرام دي او تا حرام ته حلال وي نو حرام ته حلال ویلو باندې سړی کافر شي خیال امرا نو د دې وجنا عزیزانو نن ټول ملک دا الله په عظیم قهر گرفتار دی ټول ملک زدی حکومت ته وایم د کور ځمکه ما غشته ده په بیا جوړ کړی ما دی او کرل په تاله درکم ولې پراپرټي ټیکس انکم ټیکس تاله درکم چې ته په خزي غډې کې او خزي په اجازه نه کې د نور بادشاہانو شاغوت لبوزي غریب سره دا سروے وکړه د ملک چې په دې ملک نن د 2 کالو ماشومان خپل لختې په دې سرکونو دکانونو کې ګرځي او کاغذونه ټولوي او 1 روپۍ خیر غواړي د 2 کالو ماشومان نن دا پښتنه چا وکړه یعنی په دې ملک به په دې قهر سره اخته د شاهانو هر شی مفت بنگلا مفت نوکر مفت بجلی مفت ټلیفون مفت سوی ګیس مفت خزه مفت هر شی به ته مفت او غریب سره د په یو کور کې مفت نوسی دا هیڅ حکومت نه کوي ورته ورمېګم مات شاه په دې علاقه کې دا سر یو کوي چې یو کور چرته وګ شپته رنه کی یو سړی چرته خپل لونه ګرځي دا سر یو کا نن د ټیکسونو سروي کیږي د شاهانو اخراجات ختم کا تو وګوره چې د عمل د اسمان غوندې چلیږي کنه چلیږي نن په یو افسر 17 ګریډ افسر باندې او 18 ګریډ افسر باندې 9 لک روپے د حکومت خرج دي 17 او 18 ګریډ باندې 20-22 خلا پریدا درې شفته پر ګارتونه ولاړی او زده د بجلی بل لا ختم نه چې د سوی ګیس ورپسې راشي د سوی ګیس لا ختم نه چې ورپسې د بندو راشي د بندو لا ختم نه چې ورپسې د ټلیفون راشي د ټول میاش دا د خدای په قهر به دا قوم مختی په کار خدای چې د شاهانو دینونه د پیسو او د غریبانو مفت وي دا څه نه کنه په کار ځو چې د غریبانو مفت وګورئ ریکارډ د جمعات ار یو جمعات بمبا انګريزانو فری کړي و د انګريزانو زمانه نه والا 300 کال وشو چې د جمعات د بمبي فیس نشتا پاکستان شریف چې پکې راغی په جمعات یا 8000 او 10000 بیلونه راوړي نو پکار دی چې انګريز
د جمعات بمبه فری کړی و نو پکار دا چې تا د جمعات بجلی فری کړی دا کنه ده نو جمعات بجلی فری کول خو لا څه کې جمعتونه ورانول شروع کړ ولی او دلته پارک جوړی زنانو ته تکلیفي بل پروردګار د پاکستان په زنانو د چرګو مرغ راواله دغه کې تراشه چې یو پاتې نشي پاکستان زنانا دایره ګډه ومبر سره میخي دوی خو د ملک بیره تباہ کړه جنانه نشو کېږي دي فوټبال باندې که مزدور ناسي پولیس پتا پس فوټبال دې بند کړی ولې نه کا جنانه نشو کېږي دا زنانه دې په مور واچم زنانه په فوټبال سره ګرځي داستا ملک شو داستا سو وطن شو اوس دغه ملک لبا بیا دا ټول ملک ګډیږي زیاده صوبایي الیکشن تا او قومي الیکشن الا صوبایي الیکشن تا او قومي الیکشن تا بیا به ګډیږي ورکشي خوان مرکز ورکشي چې په آسماني سیلاب کې راشي چې دا ټول ملک اوچت کې په سمندر کې وای تاسو اول عزیزانو د خپل زمانه ته وګورئ تقریبا ټول پاکستان 99% وصلو کی یو کم سل خزی او نر واره او زاړه په دمتوب او کنجرتوب کې اخته دي نو ما تاسو ته درس کړو چې امر بالمعروف او نهي عن المنکر خو بکې په درې قسمه یا به پلاس نیسی او منی کې به یا به ورتا په جبه او یا به ورتا په ځړ کې قصد کې تعلقات به ور سره پرې دا نشم چې د چا د زندګۍ نو عزیزانو هغه بیا مسلمان هم نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټول کائنات کې مبلغ اعلی داغه نه اوچت بل څوک نو هغه چې د الله نظام کوم د دنیا هر ګورتا انس جن تا رسول دی راسی بیا چا نه کړي داغه نه رسو بیا صحابه چې کوم خواري او کم محنت د دنیا هر ګوټتا حتی کې دا کابل صحابه د کابل تراغلی دي د دین په میشن باندې او په دې کابل کې بیا شهیدان شوي دي فلحال په پیمنار مقبره کې د صحابه قبرونه دي او هغه صحابه چې کوم د دین په میشن باندې د عربو نه راغلي هغه ثابت پراته دي اس بی دینی نشتا داسی چې هغه د قوم اون کړه
چې لک په خېټه موړ دی دا خدای نه باغی دی لک په خېټه موړ دی دا خدای نه باغی دی نو زما عزیزانو دا الله قهر چې دی او عذاب چې دی هغه بالکل تیار ولاړ دی نن دی او که سبا دی تاسو به وګورئ چې داسې قسم عذاب به د اسمان نه راشي چې دا ملک به په بله واړئ بیا به جاړئ اس به په لاس نه ده حکمران طبقه د ملک چې ده هغې چې څومره د الله د دین نه بغاوت دی د هغې انتها پې وشوه د حکمران طبقه په زړه کې بالکل د الله د مخلوق درد نشته بالکل نن تاسو وګورئ ما تاسو ته ویلي چې یو شاهان دي په پاکستان کې او یو غریبان دي د شاهانو ارس مفتی ارس بجلی مفتا سوی گیس مفتی بمبے مفتی اوڑے مفتی چینی مفتا چائے مفتی غوښه مفتا سبزی مفتا ارس او د غریبانو ماشومان بوجای شاته اچولي د 3-4 کالو ماشومان او په سرکونو ګرځي او کاغذونه ټولوي او خپل لختي په دې ګرمۍ کې په دې سرکونو ګرځي د دې پښتنه به الله چا نه کوي چا نه دی نن غریب د بجلی د پکی لاندې نشي کېناسته کاغلام لا به چرته کوله ناغین میټر ولا بار کړي پستنو ولا ګوډي چې غلاونه کی دغه میټر خدا شاهانو د بنگلون بارو لګوي او بنت وصولوي کنه هغه ورته یو دفتر ته تلو یو کمرې ته ورننه وطن نو اگر دلی راته وایي چې صاحب خو نشته اسلام آباد ته تللی دی مالخا په کمره کې ایر کنډیشن لګېدلی او پکې هم پکې لګېدلی نو مال د ایر کنډیشن ولې لګېدلی دا پکې ولې لګېدلی وایي جی ګوره که چېرته اچانک راشي یعنی صاحب سنبور چې دی که اچانک راشي چې کونه یې ګرمه نشي او غریب که پکې لاندې کېناسته او د بجلی بل ورپسې 2000 او 3000 راغی او دفتر ته ورغلی وایي خط یې کړی دی کنه دا نشي کېدی دا نشي کمېدی که افسر له ورو نه 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 خط یې کړی دی د دفترونو اخراجات مفت د بنگلو اخراجات مفت د خزو شاپینګونه مفت او غریب به دې پکیلا نه نشي چرته به په سویګه پروټین نشي پخول
د بمبي او بدن نسکه چې څوک لږ غوړ دی د ځان طلاق بچي په علاقه کې خان دی او نواب دی هغه له د بمبي دین والا نږدې نه ورځي د سور بچي او غریب نه دین ورني چې دا دین نه داکه کې نه بيزي درګا بمبه درنه کټ کوم نن په علاقه کې د خان د کور د بمبي بل نشتا بجلی والا خسکه اے سړی بلته وی ایک دفعه ډنګالی کړ او سارا دن خوشحالي کړ ایک دفعه ډنګالی کړ ورته به ټول ورځ بیا خوشحالي کړه مزه کړه هر یو تندر چې دی د غریب په سر راپری خدا غریب دی الله دې توغتی په مرض مردار وایانی امين اوه نه ټول جماعت دی وایي چې زوی لري کېږي دا غریب اوس بیا وګوري الیکشن راغی او مغه زاړه بیا را پاسي څوک باوازي کی زما پښتنورو زبانه پاران کینم چې پښتون له حق وګټم بلدیګر مولا برا پاسي چې ورو اسلام په خطر کې دی را پاسي تاسو د سیوا کونلت رنگ ور کوي او سرک تبروي جل اسلام په خطر کې د دنیا د بادشاہ د خدای په قهر واوړي د سړي ځامن شي د سړي ځامن شي بیړم غرقش 50 کال خودي خلکو تاسو دوکه کوي کنه په دې 50 کال کې دا قوم د سړي ځای نشو 50 کال عزیزانا کدا سے راضی کہ حضرت عمر قسم خوري چې زما دې د خدای په ذات قسمی کله دریای دجله په غاړه یو سپه د تند مرشم الله دې تپوس زمانہ کوي سپه نن په من کې در پورې دیوال په دیوال غریب د تند او د لوګي مړ کیږي تپوس سکنه عزیزان اوس نشتا انتظار د اسمان کوي دا اچانک اسمان ټوکړه کېدو او پزمه قدر غورځېدو د دې انتظار کوي خبره بالکل انتهایی پلیټ فارم باندې دیتا ولاړه ده ځکه چې مونږه هغه سټیج ته ورسېدو چې دوی د مخ کې سنشته دا زمون ظاهري شان او شوکت چې ده دا هیڅ شی نه هیڅ نه سو پوری چې په اندرون کې درد نه پیدا پزړه کې درد نه پیدا ترغه پوره ظاهر لګیا وسکه یو سړی مان ته پوسو کو چې زما کور ده او یو دمه لمه په کاری ور کړې ده په دې خو زنه ګناګارېږي ما ورته چې اډمه څه کوي ورې غړېږي بس غزلې مزلې وي
مال چې تا ډمې لا کور په کړی ورکړی دی نو اصلي ډمې زه ورته اصلي تا کور ورکړی دی چې ستا په کور کې د ډمې د ډمتوب تربیت کی کچا خپل جاداد د ګناه کارونو لا ورکړی وي الله به د هغې هم تپوس کوي بله ورځ یو سړی راغی چې پولیس نیولی ما څه وکړم مال ولې نیولی په دکان کې مې دغه دی دا په میز باندې غونډس کڅو ویډیو گیم ویډیو گیم دی ماشومان راځي رواني ده رواني ول څو کوم مال ورشه د دې علاقې چې څوک بادشاہ دی هغه ته ورشه د دې علاقې مشران ډیر دي هغه ته ورشه د ویډیو گیمونو ولا ځوان نن په دې دکانونو کې چې کوم حال جوړ دی پناه په خدای ده یا درته څوک دا څوک دی مونږ یو کنه نو عزیزانو خیال کوي ګوره تبا کېږي غر کېږي ایس پاتې نشو په پاکستان کې والله العظیم کله پیر پاتې شو نه میا پاتې شو نه غنجی پاتې شو نه مولا پاتې شو مولا له جوړ شي بس ګړشتاو نشتاو الواشتاو نشتاو کیشتاو نشتاو د جمعې پشپلاسو چتول شتاو نشتاو په دې قهر اخته مړي پس اسقاط شاو نشته یو ماته جدي اسقاط خوشتله تاسو وایي چې نشته نو دا مړ پتا واچو دا مړ ور باندې واچو نو دې من ته وګوره چې دا دله څنګه وو دا دله پس خاتون باندې خره پنځي تاسو په ایمان وایي چې دا د اسقاط وخو لاس ما خامو چت کې او جمعه ترولې جو لکه مروت استاد یو خوري دا غوډه ناشته ها دا مړه په دې بخله کی زړام کوسکایم پکور کې ساتلی او لاس چت کې یلا ما خام دې ادمړي اروار غلي په دیوال ناشته د لاس کې چت ادمړي اروار غلي په یا رخصت سو موږ د خپل له داسې غړي وړي راځي د مړي اروا راغلي په دیوال ناشته چې دا د خوروا باندې لاس اوچت کینو د مړي اروا غا خوروا والی او لاړش ته د سړي ځامن خزله نور د خدای په قهر اخته د جمعتونو کې کله خیالو کوي تبلیغ ولا وایي چې ورونو کې نه د دنیا شو خبرې بکی نو خیر باندې تبلیغیان هم دا سړي چې د خلکو له تبلیغ نه تور کړي وي وای شو ان په خپل لا اله پزړه کې ټک د پاسه برګ په خپل لا اله پزړه کې ټک د پاسه برګ په خپل خندا پزړه بې ایمان مسلمان ولي خیات کوي دا ټکي چې مونږ کې د سنشتا چې په خپل لا اله پزړه کې ټک د پاسه برګ پس خندا پزړه بې ایمان مسلمان ولي دا زما خبرې چې دا خلک ووري کنه دا غوړ دا د خزو تبلدینان او برواګان دا خزو چې په زر روپے بوې کټ جوړي په صدر کې دا زما خبرې ووري نو بجلیګر مولا نورم کالج کې سبق وای
او کور کی ٹی وی دے او کور کی وی سی آر دے او کور کے میں ٹی وی نہیں کور کے مستا خزا دا گلا روشا زما کور گورا زما نور گورا کپین جماعت کے ما نور کے نونی دا گیرا بدسٹو کو متیازو کلو کہ زما کور تو ٹیلی ویژن پا غلطہ امرانا نوتو دا گیرا بدسٹو کو متیازو کلو کہ زما کور کی ٹیلیفونی نن دا اولیاء پا کور کی ٹیلیفونو ندی سڑے نہیں خبر چت کی بھیلا تاسو سوک خبریں کرائیں ذکر نہیں دی دا اولیاء پا کور کی ٹیلیفون ریڈیو وی سی آر ٹیلیویژن دا کمپلیٹ دا ایرمنڈے دم خانہ دا کہ دا چاپ کور کی ننکم لباس چی پتیوی او پا دے نیٹورک باندے خزی پا کور کی اوری سبال گورا پا دے سرک اغا لباس یا چولی روان ناسو تباہ شوئی فرق شوئی خدای ته وګوره او بیا مالدار خودی تباہ دا غریبان کنن مالدار کې دا د داغوی نه لوی آرامیانی نو دو وجنه عزیزانو تباہ کېږي غر کېږي حکومت تے پروردگار دے کور دے میردین جماعت کی خدای دے حالات کی خدای دے داس نظام پا پاکستان راولی لکا پا کابل کے دا مولانا عمر نظام تے راغلے ہو تا شوکتو چاپری خو اگا امریکہ انشاءاللہ دا ہلاکت پا پلیٹ فارم ولا لگا نن امریکنیان لگیا دے پا زرگونو مسلمانی گی دا در کا پتہ دا پا زرگونو مسلمانی گی چو ہو دا خو معاملہ بنا دا سوچ والا خدا راودی نن دا امریکی غرور اللہ پا کابل کے مات کو ز پا جیل کے ہوں حکومت برا پسے کوششوں نہ کول چی روزہ ما بین واللہ کہ دروزہ نیومم والے اور پور جیل نہ برا پسے گورنر ٹیلیفون کولو چی روزہ ما بین لوزم نا دا ملا سری دا بارنا پا جیل کی عزت دی تا پوشو پرانا چا اللہ پاک سور زیرہ ساتلے دے اللہ باغا او جیل تبوزی چکم بین مولا نو بے بروبا سی اغیب جیل تبوزی کا خدا تا منظور ہے تاسو پوشو نو دو وجنا عزیزانو دزر تعلق خدا سر پیدا کئی وقت دیر لنگ دے اور وقت دیر کم دے دا اللہ قہر بالکل بسر ولار دے کلک کے بدربانی تیارشی اور اس بنونی اگر اختلار بن نہیں تباہ کی گئی داد غطانم ووری اور داد غریبانم ووری پر 250 کالا کے دا پاکستان دا حکمران طبقے انجام تاسولی دو اور مشرف دن پدے نغائی رکھی گی کم خدای چتر ضیاءاللہ کا طرف بوٹو تر نواز شریف اور بے نظیر پورے ټول د ملک نه در په در خاورې په سر کولی شو هغه خدای تان کولی شو درد پیدا کا په زړه کې او د خدای یره پیدا کا او د صحیح اسلام نفاس په دې ملک راولا کله بیا به تم جاړې او اوس په پلاس نه درو
عزیزانو نن د مسلمان زندگی وګوره دو قسمه خلق ده یو غریبان دي او یو شاهان دي د شاهانو ژوند وګوره دا الله نه څومره لري 24 घंटे داغي ژوند چې ده دا الله نه بغاوت ده داغي ژوند د الله نه بغاوت ده د خزو ژوند د الله نه بغاوت ده د زامنو ژوند د الله نه بغاوت ده د کور ماحول ټول چې ده د الله نه بغاوت ده اکل دم توب او کنجر توب ده چې په ملک سر او چت کی او اول خلو ورته مسلمان واځه کړي اول یو دم توب راوته کیبل نیټ ورک دې کسه بلا ده قسم په خدای چې او تګون په کور کې ولګو نهارو ټلویزیون خو عام شو دی هغه چې چابړې خرڅي هغه دله کرم ټلویزیونی چابړې چې ګرځي هغه دبلدین زوی کرم ټلویزیون کله کله ماته وي یو سره د چپراسی د غنیم زره تنخواه هغه ورځ ماته وي په ټي وي خو دا سی وي اته کارکی وشته سره له ما غسته ما په څو دی غسته په یو لزره رنگین ټي وي بس یو ناشوړه تخله تراله خو هغه ته مې ویل او تاسو ته په منبر نشته ټلویزیون خو عام شی دی بزرگانو کر دی بزرگانو کر ملیانو کر دی اخو عام شد او پا ٹیلیویزن تشوی تاسو دا اخبارونو کې د من دا پانا ہو گو رئی که خدای دوی حلاک کی چه حلاک شي د ذلیل بچیانو د دې فوټوان ټول ملک تشایع کولو څه ضرورت دی دا وخته به داسې اچولي خپل به څنګه کړی او په غاښونو به رګمال مګړی یو الکان په ټول ورځ دغه کنجري ګوري اخو عام شو اوس هغه وخت به ته ځان راولي چې خزه په کور کې په زور نه ګرځي چې د پړو आवाज پر دې سره د دیوال نه بار وانه وي اوس دا خبره چاته کې خدای په جندلی وي الله در باندې فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين د يهودو کار در سره شوه د يهودو کار او يهودو با ورځ نو عذاب نازلې دو نن بچ کوم عذاب راغې اخوان بلا دخلنا تل نو سبب بل عذاب راغې بل بچ راغې بل ورځ به بل عذاب راغې د يهودو عذاب نن دا کوکا کوله او پیپسیانی چې دي مونږ ته اوس پته ولګیدا چې دا د يهودو کپنای دي او په ټول پاکستان کې نن د کوکا کوله او پیپسی څه پوزیشن دی د دې تمام حاصلات عربونه روپے يهودو ته او يهود په بیا فلسطینیان وجني یعنی دا داسې ذلیل ملک دی داسې ذلیل ملک چې تر اوسه پورې
شربت قدر نشي جوړولې اغم په خزو يهوديان چيو دا وی نه وروړي او خپل ملک دغه کوي شربت قدر پرونی الګ راغی نمبر می کوي په کالج کې داخله راته ملګي دا کالجونه د خدای د صفای هستینه میټاو د صفای هستینه په 250 کال کې دي کالجونه یو کوکا کولا جوړولو والا پیدا نکو یو سیکل جوړولو والا پیدا نکو نمبری کنی کالج کو سائنس کے داخلے تک تو سائنس سب ہو گیا ہے وہ کچنے بچیا تو سائنس ہوگا خلق پوری کی چینل ہم دمور مرورا کی جگہ امریکنیان میں تو سائنس ہوگا پوری کی جرازی ادھر کی گتے ہوئی ستاپ وطن کے راضی او د قرآن عاملین او د قرآن عمل کون کی در توجنی فسانس خواهی پوئی ننستا پا ملک سال دے تا سر نور تشینشتا دا اللہ قهر او دا غریب و آہوالے و چورس تیری جی بجلی گرانش دمرا گرانش پیٹرول دمرا گرانش سوی گیس دمرا گران شو پروردگارم حلاک کا چی حلاک شئی اور میگونا مات شا چی مات شی غریب سڑے با پکیلان دم نکی غریب سڑے با پکور کی چرتا پکیلان دم نکی غریب سڑے با چرتا دا جوان روٹان پا سوی گیس میں پخی رشکا چی اگوری دیگنا ڈبگرے پوڑے 50 روپئے ونی وہ پکیل گران شکن اور دوسری پیٹرول اور وہ غریبوں پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا غریبوں پہ اثر نہیں پڑے گا دا غریب بچیا دا شاہان و بنگلے مفت سوئی گیس مفت بجلی مفت موٹر مفت نوکران مفت چاکران مفت لگواران مفت دا شاہان و عرش مفت او غریب باندې بجلی ګرانه کو بجلی ګرانه او دل تراله سبب کچا بغلام لا کولا میټری ترويسته پستنو لګوړي خل پکم ملک چې د ظلم دا حالي او د زیاتی دا حالي هغه ملک بخاور ظهوري هغه ملک بخدای پریږي د یو معتبر او فرعون اورمیګ بغیر تمات کړي خیر د یو فرعون او مرغمیګ چا چې دروغ ویلي دي په دې ملک کې الله په اسمان کې تیکا کړی دي الله په تخته دار خېجولې دي الله خړېلي رېګمال کړی د وطن نور کړی دي یو انجام بغرتا خیر نن غریب سره یو پکینان دي د ناشته جوړه تم دي شکول چپلاسیان بیا چې دی الیکشن کوي او دمره چپلاسیانو باسي د ملک په خزانه بوج دی نو د چپلاسی 2000 روپے تنخواه او 300 روپے ته ګل راشي نو دا به څه کوي دا به څه کوي بیا او پاسې جنو کړم دا غریبانو باسي د چا چې لکونه روپے آمدن ده آیا جنو کړو باسا 2 لک چپلاسیان په مو باسا دغه نه عزیزانو انتہا دا ہر ظلم اور دا ہر زیادتی بیا پاکستانی قوم چونکہ ظالم دے خدا نہ باغی دے اللہ پاک بچے ورتخا اور ازمخ
چل مړی وګوره او وجونه وګوره د الله نه د بغاوت. ابل ورځ د یو شیعه د لور واده شوی، هغه شیعه کروڑپتی دی، کروڑپتی عرب پتی دی. په وینځلو جامو کې بورکا ور په سر کړه او شنی چنګ جنگ لور نکړي او جنکه ور سره کړو جنگ سره کړ چې دا بوزي دي کنه شیعه ولی الک وې د بیبي فاطمه داسې نکاح شوه. نن د خپل خزو ته وګورئ او ځان ته وګورئ هغه ور دی اوراغه وې میری تیرا یاوه کیا کرا مل کیا کرنے بولے جہیز نینگا جہیز نینگا تیرا یاوه مل نہیں کیا کرا تو پیسے دی کہ اس دعا سے جوڑے موڑے لما یو شاک نے پدا سینہ والو چون والو بس چک ٹوپ کو منڈے تو دی دلتا سگو دغه نور د خدای پاک په تختش مردارا کا جهیز منگا نور ویون جهیز نشتا دا زړی پسکای چې مون ساتلی دی په کورونو کې دا زړی چې څومره ډمو زما مخ کې خور مازیګر تیریږي کنه زړم داسې داسې کوي داسې رواني دا زړی تاسو به خورت بجلی ګرانه نه چوڑے دربان میں 15,000 روپے چٹا کئیش بس دے قابل دار سے خدای کم قوم تا چ خدای فقهر شو کما تکونون یعمر علیکم څنګه چې استعمال دې داسې بدر باندې حکومت راځي دا زموږ د اعمالو سزا ده چې الله موږ لرا کوي کنن مونږ په سچا تورې راوغسته او د جهاد اعلان مو کړو زما په خدای قسم دی چې د بدر غونډې لکونه او زرګونه ملائکې درته د اسمان نه راشي سچ کېږي موږ سره دا زمون د عمل نتیجه ده دا زمون د عمل نتیجه ده نو عزیزانو پاتې د زړه خوږې دوه څوک نه دي اول په دې ټول ملک وګوره دا څه سړی وخا چې سړی ورشي او روحاني تسکین ورته وشي هر چاته چې ورشي ګڼکپ ته خبره دادا عزیزانو چې د خدای په دې قران عمل وکړي د خپل کور نه شروع وکړي او کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر او چې بیا دې چا خبره نه منله پلاس نیسا چې پلاس نه په جبا وایا چې په جبا نه قطع تعلق ور سره وکړي زه د چامړي تلار نشم او زما مړي ته بن راځي کنه موږ راځي کنه ایا مړ شو واقف ارامي باندې مړو نو ما ته سوال جواب کړو ځلانه نو ازوی ما ته ته قرآن وایي موږ هم داستامړي ته راځي مال خدای دې مړه ولا کته زما مړي تراغه والله چې په دوزخ کېږي زما مړي دا د سور بچو چې کوم جنازې تلار شي امره خدای نه کوي دغه ګورم مړو چې خخيږي هغه ځکه به بيدینه سړی نه پرېږي
ولی مسلمان چې خخیږي پاغه رحمت وریږي او چې کافر او بيدینه ولاري رحمت نه وریږي. زما په خبرو کویږي کټسرو رحمت نه وریږي بیا نو دا بيدینه چې کومي جنازې تلار شي دا غمړي رحمت بن شي. او زما خپل کده من لمبوي خلقا من خخوي خلقا من لمبوي خلقا من خخوي خلقا ما پدوران سپوتو ارزوي خلقا من لمبوي خلقا اګر ملا چې مرشي پدوران اورځوي چې سپي خوري ا د سپو خېټه با الله ما ته جنت جوړ کی کوي کډګول شي کني شي ها د سپو خېټه او د بيدونو ولا زما په قبر زما جنت قبر به ما د پاره دوزخ جوړ اس خلق دې ته خوشالي پلانې چې مو یاره دا ډېر خلق چې زیدن اوس په اسلام کې دا شته چې ډېر خلک جنازې ته راغواړي دا شته ويكره اعلام الميت في الاسواق والمحلات د مړي اعلان پر لوسپیکر باندې په بازارونو او په محلو کې دا حرام دي. دومره خلک به خبر کې چې یو کوته وکړي او بس وروايي دلته برا پوسی په بالا مانه کې دا بار ټول اولیاء چې ناشتي یو ضروري اړان وړوي پلانو اچلان څوک راغله کې غافونه نشته ګورو مردار دې پلانو ته جنازه ده چټونه چاپ کړی وکړو والا چټونه یو ورام ته نه ویل دې عمل کوو دې قوم چې دیګر مولای بیان کو حکومت رانی نو داوام د کمال علیان دي دا کنه واخر دعوانا دا وتا ستا په خور خار کې بیرون کچره گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دین علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریبا هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي. ټلیفون نمبر دی 255 29 12